السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید دی چې تاسو بخیر. ګوره دوستانو، کله چې د حروبو د ختمېدو د نظام راغلی دی د غټو مهنو یعنی انقطاع عن العمل، نو په دې کې اکثر ملګري کم ملګري چې په چوټۍ باندې تللي وو یعنی د کرونا وبا په دوران کې، هغه ملګري هم ډېر زیات سوالات کوي چې آیا دې کې زموږ د خرج ولا بیوت چې کوم حروب شو کېږي آیا په دې کې هغه هم شامل دي که نه دي شامل. یو دغه سوال دی نن دوستانو، او دا سوال اکثر زما ملګرو په یوټیوب چینل او انسټاګرام باندې کړو، ما په دې سره په تفصیل سره ویډیو جوړوم، نن هم پویم په دې باندې. او بل هغه ملګري کم چې تللي دي پاکستان ته او د په حروب باندې تللي دي، په ترحیل باندې تللي دي، دا ملګري ډېر زیات سوالات کوي. نو زه په دې ویډیو کې تاسو سره نن دا شیر کوم. ګورئ دوستانو، کم ملګري چې په د کرونا وایرس په دوران کې تللي دي یعنی خرج ولم یعود کې دي وسه یعنی واپس هغه نشي راتلی، په دې قانون دا کوم نظام چې راغلی دی د حروب انقطاع عن العمل دا، په دې کې د هغو دپاره هېڅ دغه نشته دی. هغو په یو حل باندې واپس سعودي عرب ته راتلی شي د زوړ کفیل په ویزه باندې، لیکن په نوې ویزه باندې تر دغه وخته پورې نشي راتلی. 3 کاله به تېروي د چوټۍ نه علاوه، چوټۍ به پکې نه شماري. کله چې 3 کاله پوره شو نو بیا واپس راتلی شي. دا خو یو سوال شو. دویم سوال دا دی، کوم ملګري چې وایي چې یاره د په حروبو کې مونږ تللي یو په ترحیل باندې، آیا زموږ حروب هم ختم شوي دي یا نه؟ نو دا صرف دغه ملګرو دپاره دی کوم چې په سعودي عرب کې په دې وخت کې موجود دي او مهني غټي دي. نو دا نظام د هغه ملګرو دپاره دی، یعنې مهني غټي دي، حروب د هغه ملګرو صرف ختمیږي چې مهني غټي دي او په سعودي عرب کې. امید دی دوستانو چې تاسو زما په خبره باندې پوه شوي. که ویډیو مو خوښه شوې نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو.